أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دا آیت نمبر 21 نا د 21 نمبر آیت نا د سورة البقره دریم رکوع شروع شوه. د دې دریم رکوع خلاصه دا ده چې په دې دریم رکوع کې الله رب العالمین اوه خبرې موږ او تاسو ته کړې دي. 7 خبرې اوه خبرې. اوله خبره مسله توحید او دلائل او احسانات د منلو دپاره، د الله د وحدانیت مسله، د الله د یووالي مسله، او په دې باندې دلائل او احسانات د منلو دپاره. مسله دا ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای د تمام دنیا خلکو د خپل رب بندګي وکئ. یو دلیل او احسان دا دی الذي خلقکم، چې تاسو پیدا کړی یې. دویم دلیل او احسان دا دی والذین من قبلکم، کسان پیدا کړلی چې ستاسو نه مخکې وو. او دریم دلیل او احسان دا دی الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، چې اسمان یې د الله چت ګرځولی دی، ځمکه یې د الله فرش ګرځولی ده. او څلورم دلیل او احسان دا دی چې وانزل من السماء ماء، د اسمان نه الله اوبه راوری، باران راوری. پنځم دلیل او احسان دا دی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، او بیا د دې ثمره بیان شوې ده چې فلا تجعلوا لله اندادا، چې دا ټول کارونه الله کوي نو تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ، حصه دار مه جوړوئ. ثمره او نتیجه د دغه دلایلو. بیا دویمه خبره صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رد په منکرینو د رسالت باندې. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا سره به هغه ذکر شي. بیا دریمه خبره تخویب د منکرینو دپاره چې څوک د دې رسالت نه منکر دي نو هغې دپاره تخویب او یره. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا سره به هغه بیان شي. او څلورمه خبره زیری دی او خوشخبری ده منونکو د دې رسالت ته، ابه ذکر شي په وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سره. بیا پنځمه خبره جواب د یو شبهې دی، جواب د یو اعتراض دی، هغه به وشي په ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة سره. او شپږمه خبره چې په کومو خلکو د قرآن زبردست بیان الټا اثر کوي او د هغې نه صحیح اثر نه قبلوي، د هغې ګنده کارونه الله ذکر کوي. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه سره. او بیا اومه خبره دو نعمتونه الله په دې رکوع کې بیان کړلی. یو نعمت کیف تکفرون بالله سره، او دویم نعمت هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا سره ذکر کیږي. در دې درېمې رکوع خلاصه و حاصلو چې د اوه خبرې الله بیان کړلی. اولنۍ خبره د هغې ترجمه کوو. اولنۍ خبره و مسله توحید او په هغې دلایل او احسانات د منلو دپاره چې دا ومنئ څومره احسانات باندې کړلي او د هغې ثمره او نتیجه. الله وی یا ایها الناس، یا ایها الناس ای خلکو، اعبدو عبادت وکئ ربکم د خپل رب، الذي اغرب
خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین او هغه خلق پیدا کړلی من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاره شئ ویریږئ د الله نه د الله د خلاف نه ځان بچ کئ الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لکم الارض چې جوړه کړې ده ستاسو دپاره ځمکه جعله چې جوړه کړې ده لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش فرش نه مراد یعنی خوره کړې ده خوره ده یا د فرش نه مراد دا ده چې نه ډېره زیاته سخته ده چې ته پکې کور نشي سازولی راکنستی نشي کرلی نشي او نه ډېره زیاته نرمه ده چې ته پې ګرځي او ډوبیږي پکې نه نرمه ده ډېره زیاته او نه ډېره زیاته سخته ده والسماء او اسمان بناء چت وانزل او راورول دی الله تعالی من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرجا نو بیا راویستل دی به پاغی سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم رزق ستاسو دپاره رزقا رزق لکم ستاسو دپاره فلا تجعلوا پس مه جوړوئ تاسو لله د الله تعالی سره اندادن برابر اندادن شریکان د الله سره حصدار مه جوړوئ اندادن برابر یا اندادن شریکان لکه صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پیغمبره پلان کې کار بکیږي ماشاء الله وشئت چې د الله خوښه شي او ستا خوښه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوسه شو وی جعلتنی لله ندا تا زه د الله تعالی سره شریک وګرځولم د الله سره د حصدار کړم الله سره د برابر کړم جعلتنی لله ندا تا زه د الله تعالی سره برابر کړم داسې مه وایه بلکې قل ما شاء الله وحده داسې وایه چې صرف د الله خوښه شي نو دا کار به کیږي وانتم او تاسو تعلمون ښه پوهیږئ فلا تجعلوا لله پس مه جوړوئ د الله تعالی سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو خو ښه پوهیږئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين